بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن په یو اهم موضوع باندې خبرې کوو او ډیر وخت نه دا سلسله را روانه ده او هغه سلسله کرایم طرف ته ځي. که تاسو خیال وکړئ زمونږ په دې معاشره کې د ټیک ټاک چې کوم استعمال دی هغه یو غیر فعالي طور باندې کیږي او د دې د وجې چې کوم دی ډیر جانونه ځوانان چې کوم دی هغه مونږه د لاسه ورکړو. وجه دا ده چې په دغه ټیک ټاک باندې د چا سره لګي نه، یو بل ته دمکۍ نه ورکوي، مور خور یا د کنزل کوي، بد رد وي او برای راست به هغوی یو بل خلاف پسې د ویډیوګانې جوړوي او دا ویډیوګانې چې کومې دغه به په معاشره کې کتل کېږي، ځکه چې نن سبا هر یو کس سره ټیک ټاک دی. خاص کر دا په معاشرې باندې ډیر بد اثر لړک کوي او کم ځوانان چې دي، کم د ماشومانان چې دي دا هم د ټیک ټاک ګوري، ځکه هغو به کې هغه ډایلاګ وایي. مخکې به دا ډایلاګونه چې کومو د پښتو چې کوم فلمونو هغې کې به یو نیم ډایلاګ هغه شو، خو هغه به هم د یو عبرت دپاره هغې کې به شاته یو هاکه یو فلسفه به پرته وه. خو نن سبا هغه دشمنانې او هغه کم د زړه بداواله چې کوم دی هغه هم ټیک ټاک ته راغی. ټیک ټاک دا ګوره دا یو برانډ دی، ټیک شو، دا یو برانډ دی. دا به څنګه یوز کوو مونږ؟ دا د دې یوز داسې دی چې ستا یو کاروبار وي، ټیک شو، ستا یو ښه هغې سره شعبې سره ستا تعلق وي، ته دنیا ته یو ښه میسج ورکې، یو ښه پیغام ورکې، یا فرض که ستا یو کمپني یو ښه ایډورټایزمنټ ته د هغې وکړې. نو نن سبا زمونږ ټیک ټاک چې کوم دی هغه دې حد ته راغلی دی چې مونږ د یو بل خور مور د یو بل عزتونه مونږ یادو او بیا برای راست چې یو کس راپاسي هغه بل ولي هغه هم په ټیک ټاک باندې آن د سپاټ هغه شیر کې چې ما خو دومره توره وکړه چې ما هغه پلانکۍ چې کوم دی هغه ما په دومره خبره باندې ما د هغې داسې وکړه. نو زه خپل پولیس ډپارټمنټ ته وایم، زه خپلو ادارو ته مې برای کرم د دغه کسانو خلاف بالکل د دې تاسو باقاعده مخنیوی وکړئ چې دا سیز دا کمګن کم دا وایرس چې پیلاو دی، ځکه چې دا د ماشوم د معاشرې په ذهن باندې ډیر بد او ډیر غلط اثر لړه کوي او دغه کوم ماشومان چې دا ګوري نو دوی هم بیا دا خوښي شي چې زم داسې ډایلاګ ګولم او تاسو ګورئ په دې باندې دا ډبینګ وشي او ماشوم هم بیا دغه رنګ هغه رول ادا کوي. نو د دې مخنیوی پکار دی د دغه خلکو او د خلکو ته هم زه دا سوال کوم چې کم از کم تاسو که الله دې ستاسو سم مسایل هغه الله دې هغه حل کړي، کوشش وکړئ امن طرف ته راشئ او بیا چې تا دې څیز نه مخنیوی وکړئ چې تاسو ویډیوګانې جوړې کړئ او په دې باندې تاسو ته ځان ډېر هغه ښکاري چې ما پلانکۍ وویشت او ما هغې ته داسې دمکۍ نه ورکړې. نو دا د انسان په ذهن دا په معاشرې باندې ډېر غلط اثر لړه کوي. نو یو ځل بیا هم زه د خپل پولیس ډپارټمنټ ته وایم چې تاسو ته خو پته ده دغه خلک کرایم هم وکړي او بیا یو بل ته دمکۍ هم ورکوي، نو د دې خلاف بالکل قانوني تاسو هغه نوټیفیکیشن وکړئ چې په ټیک ټاک باندې دغه شان دمکۍ نه د یو بل خور مور بد یادول او هغه به یو قتل طرف ته هغه سیز لاړ شي. نو د دې भरपूर مخنیوی پکار دی. موږ او تاسو ته پکار دی چې په ټیک ټاک باندې ښه پیغام ورکو، ښه میسج ورکو، نو دې کې ډېر خیر او برکت دی او امن دی. دا نه چې د یو بل خور د یو بل مور او کنزل او بد رد دا د معاشرې لپاره هم نقصان دی، دا د نوي نسل لپاره هم نقصان دی، ځکه د لنډ وخت کې ډېر ښه ځوانان لاړه او کوشش وکړئ هغه د پښتو د خپله خبره را ختموم په د اخري هغې باندې د متلونه چې کوم وي دا حقیقت ده، ټیک شو که نه؟ نو د پښتو هغه متل دی د خپله خوله هم کلا ده او هم بلا ده.